السلام علیکم دوستانو، شعر لایف سترګه په سترګه راغلو. تاریخ ته 19/3/2021 او دا چې کوم دی موږ لاندې مقبرې کې کوټلي کلان چې کومه شاوکوټ کې د قرآن مجیدونو ته مو پایي کړي وو، نو هغې دا چې کوم الفاظونه دي دا راخېژونه هم ده. او چې کوم مینهوال وي دلته ما ورته درته بیا درته زه پکې یم چې چا صحیح ما ته یې راوړی یلی رضا دپاره زه به یې درنه مخلم زه ودرسم. خو داسې قرآن مجیدونو بیا حرمتي مه کوئ چې تاسې په قبرونو په هغه کې غورځوئ. مسافرو ته دا خبره نه ده، دا کلیوالاو ته ده. ولې مسافر غریبانان په خپلو مزدوریو کې وي. خو لحاظ دا یې چل دی چې کوشش هم دا کوئ دوستانو چې د الله خواب پیدا کوئ، چې د الله دا وګوره د الله کتاب دی، دا کوم هغه دي خورئ وا هغه د نه پکې پاتې نه شي. ښه دا چې کوم الفاظونه تېرېږي دا هم راخله او بس ځایونه دا موږ چې لګی یو دغې د ویرې ولې چې دا کرونا او دا کومې بیمارۍ دی الله مو د هرې وې نفامن و امان ساته او رب العالمین چې کوم دی د هر مالک دی د هرې بیمارۍ نه تاسو ساتي. او دوستانو دا چې وګوره داسې حالت چې خوشحال ده اوبه بېرکه در سره خوشحال ده وګینتري مو راوړي که نه خوشحال ده وا در سره راکړه در سره لږه چې د هغه پسې به هغه کوي. او خوریا دا چې کوم دي دا باکس نه ده خوریا کی دا به لرې کوې ښه دا باکس په لرې کوې ځې دا وګوره چې کوم حالات کې پراته دي دا زوی په قرآن مجیدونه دا اوس وګوره در سره دا چې په کوم حالات کې پراته دي دې به الله تعالی موږ ټولو نه تپوس کوي چې د ما کتاب و تاسې حفاظت ونه کړو. پیغمبر علیه السلام باندې خو نازل شوی و د موږ د خلکو د کامیابۍ دپاره خو موږ چې کوم یو خپله کامیابي ناکامۍ ته اړوو ځکه چې قرآن مجید قدر زده کې عزت یې وکړې دا ژوندی کتاب د ورځې قیامته پورې ای چې کله د دین اثرات ټول ښه د قرآن مجید ټکي بوال دي اسمان ته بوخي جواب بس نو خبره دا ده چې د الله تعالی کتاب دی و الله تعالی چې کوم دی هغې کتاب ډېر ژوندی کتاب دی پوه شوې. دا چې کوم دی دا انسان به لاړ شي خو دا څیز به موجود وي اخري به دوی ټکي الفاظونه اوچتېږي چې کله دی ینې والا ختم شي نو د شو خلکو د جانب الله تعالی دا دنیا آباده کړې ده. نو داسې چل دی دوستانو دا چې کوم دي دا قرآن مجیدونه دي او قرآن پاک دی دې قدر وکړئ دې احترام وکړئ ځکه چې دا ژوندی کتاب دی په اوس ورځې مشره پورې دا یو غټ سپارښت دی چې په کومو تنانو باندې لسو تنانو باندې جهنم واجب هم وي نو د هغې چې کوم دی الله تعالی خپل هغه کوي پوه شوې قرآن مجید د وجې نه هغې جانتیان شي نو دا چل دی خپل جانت په ځان به نه جهنم کوو ویلې چې دا یو د جانت یوه غټه ذریعه ده ګونجي دی جانت مونږ چې کوم دی د زړه سکون دی نو خبره دا ده دوستانو چې د دې څیز قدر وکړئ احترام وکړئ ځکه چې دا اوس موږ کوم راوباستو د دې دپاره زه بیا ګزارش کوم په اجازانه طور پر چې چا سره وي ما ته یې راوړی یا ما در غواړې زه به یې درنه راخلم پوه شو د الله یې رضا دپاره د هغې د عرش مالک د رضا دپاره چې په کوم هغې رضامندې وي دې څه هغه مه کوې ځکه چې دا کوم علامه ده قیمت نشانی دی پوه شوې ځکه قیمت نشانی دی چې موږ د خپل کتاب حفاظت نشو کول بل ته به څه نصیحت وکړو. نو خبره دا ده چې دوستانو دې قدر وکړې دا چې کوم دوی په پاس الماری کې کېدی ما ته یې در څه خو داسې ورځوی ما دوی نه چې دا اوس بوجۍ ته نه ډکېږي دا یې موږ غفلت دی پوه شوې چې موږ د خپل کتاب حفاظت نه کوو الله یې کوي. خو خبره دا ده الله تعالی موږ ته لږ سوچ فکر راکړی دی چې کوم معنې موږ ایمان دی پوه شو ایمان مقصد دغه چې الله تعالی موږ ته ایمان راکړی. خوریا دا ټوکړې نه دي د وړې وړې دا در سره راټولوې ښه او بس دا یې چل دی چې دا وګوره در سره دا مقبره هم ده اوس بیا ټیم دی پوه شوې زه راکوز شم او دا هغه چې کوم هغه مو والو نو هغې نه بیا بعد دلته رالو نو خبره مقصد مین مقصد دا دی دوستانو چې د قرآن قدر وکړو قرآن به حرمتي نه کوو ځکه چې الله تعالی چې کوم دی د هر څه تپوس کوي خو د دې ډېر کوي د نه پوه شوې چې دا د الله جل جلاله کتاب دی او په مسلمان باندې راغلی دی پوه شو چې پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی دی خو مسلمان ته یې د جانت ذریعه جوړه ده ګونجي ده او د تلاوت پابندي هم کوي او بس چې کوم ملګري دي مینهوال دي موږ خبرو باندې خفه کېږي ما خپله سوچ وکړو چې دا موږ ښه لرې احتیاط وکړه بده نو کوشش وکړه چې د خپل کتاب حفاظت وکړو پوه شوې او محفلونه وران کو او د قرآن محفلونه سجا کو نو خبره دا ده چې د قرآن مجید چې کوم دی دا ژوندی کتاب دی پوه شو د ژوندي کتاب
قدر موږ زده کړو ځکه چې ورځ محشر کې الله تعالی موږ نه دې شي تپوس کوي او بل هېڅ نه کوي دی کوي پوه شوې په دې کې مونځ هم راغلی کلمې هم دي هر څه هم دي د قرآن مجید کې خو لحاظه موږ ته پکار دی چې دې موږ قدر وکړو احترام وکړو دوی نه چې دا کوم دا هغه نه یې موږ راوباستو لکه نو دا چل دی دوستانو چې دا د الله جل جلاله کتاب دی بل د هېڅ چا نه دی پوه شو چې موږ وایو چې د بل چا دی هغې موږ ته یوه تحفه راکړي مسلمان ته د جانت ګونجي دا ووینه درته چې دا کومه موږ ګونجۍ کې لګیا یو الله دې موږ ټول کامیاب کړي خدای دې رانه ښه کارونه اخلي رب الجلال ځکه چې دا پښتنې دی چې کوم دی دا غټ مقام دی دا د قبر د کامیابۍ مقام دی چې دا کوم موږ یو دی نه چې ټوکړې کومې دي دا هم راټولو دا هم نه ده پرېښنه پکار ځکه چې د الله تعالی کتاب دی نو الله د خپل کتاب حفاظت په خپله هم کوي خو لهذا موږ کوشش دا کوو چې تاسو ته یو دا ریکویسټ کوو چې چا څه پراته وي دوی په نه یې ما سره رابطه کوي د الله رضا دپاره زه به درنه راخلم پوه شوې او بل چې کوم دی کوم ملګري وي نو بس وعلیکم السلام څرنګه شې دا قرآن مجیدونه دي که نه راوباستو یې دا ګورې نه راشه نو ته یې ووینه درسه نو شخول بده ده زی ته کپنې ته وړه نشه وي او خپل زوی وي او خپل زوی شریټ کی لکه په هغه ماشین کې و چې ټوله شي نه پرې شي کې و دا چې ګوره دا په دې حالت کې ورځولي دي نو دا مسلمانان یو موږ تمه خو ساتو دي الله نه د بخښنې نو دا اوس وګوره دا چې په کوم هغه کې ورځولي دا وایي ګوره درسه تاسو شوي نه او بس دې نه بعد درته زه به په بل هغه راسم پوه شوې او انشاءالله تعالی دې نه پیسته چې دا راغونډ شي خوریا بیا یې پکې وربشتي دي دا تسبیح او تعویضونه نو بس دا اوس پښتنه وکړه څه نصیحت ورته وکړه نو بس نصیحت خدای دې ورته نصیحت وکړي مې خو دا داسې 10 مو تېر شو که پاغ چې دا پاغ راځه بس دا چې کوم هغه دی بس کوشش موږ دا د دوستانو موږ تاسو ته پروګرام دیر کو نو بس دې باندې تاسو هم هغه کې پوه شو دا شیر کوئ درسه شیر کوئ په دې چې بل ته ورسي چې داسې غلطي نه کوي پوه شوې او انشاءالله تعالی دې نه بعد موږ چې کله دا وړو آب هم دیر کوو په دې کې چې ما سره کوم ملګرو مدد کړی دی الله دې هغې ته مخکې وروسته ټول نسل ته یې نیکۍ هدایت وکړي که خویندې دي که ورونه دي او کوشش دا موږ کوو دوستانو چې دې کې یوه روپۍ ضایع نه شي دو ټول هغه اخراجات چې کوم دی په دې راسي پوه شوې اخراجات مقصد دغه دی چې په دې لګي او بس خدای مو خوشحاله آباده ساته او نور درته څه نشم ویلی چې خبرې زیاتې دي خو چې د لږ یې وکړو په دغې باندې موږ عمل وکړو نو الله تعالی موږ ته د جانت لارې راکړي دوی نه اوس وګوره دا قرآن مجیدونه غوریا یې چې په مځکې کې حفاظت کې وي دا اوس وګورئ توبه مې خوریا کې ده پکې هغه کې او بس دوستانو دغه علامې دي او دغه وختونه دي تیر بوشي خو د دې قدر وکړئ در سره پلیز د دې قدر وکړئ د کتاب په دې الله تعالی خوشحالیږي او بس نور ملګري چې کوم ما کتنې والا دا سره شیر کوي او د الله رضا دپاره پوه شوئ چې چا سره وي نو ما سره رابطه کول شي زه خو هر ځای کې وم پوه شوې که څه بیا نو مازدیګر درته لاسته درسم خو ما ته یې چې دا اوسه څه دي پکې خوریا وګوره شومباړه که ده پکې خیال کوه خیال به ډېر کوې ښه مال لړم نه به ځان بچوې ښه او به زه د نه په دې اجازت اخلم او چې کوم لر بر وی خوشحال آباد اوسئ او بس الله مو ایمانونه مو سره نصیب کوه